أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم 37 درس ده. په نننی درس کې یو خبره د حلف الفضول مخکینی ده. هغې باره کې یو نبیه بن الحجاج یو سړی و، هغه زنانه یو ښځه یې تختولې وه. هغې واقعه به یې د هغې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شام ته د تجارت حالات چې خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها خپل مال څرنګه هغه ته حواله کړ، او که بیا ټیم ونه انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نکاح څرنګه وشوه، ځکه دا د لوی خاندان سره وه، مالدار زنانه وه، حسن جمال حسب نسب هر څه وو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دغه مال دولت په اعتبار سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزور و. اوله خبره موږ مخکې درس کې د حلف الفضول طریقه او ترتیب ویلو چې دا د څه دپاره و، څنګه مقرر شوی و. دغه شان موږ ویلو چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شامل و، ځکه د دې قسمونو مقصد د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو او د کمزورو د لاچارو حفاظت کول او د هغوی مرسته کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت و چې د غریبانانو په مرسته کې د ټولو نه اول و، نو ځکه دې کې دی هم شامل و. دې کې یو واقعه راغلې وه. د خصعم د قبیلې یو سړی و، یا عمرې له راغلی و یا حج له راغلی و مکې ته. نو چې کله دی مکې ته راته، د ده سره یې لور وه چې هغه په حسن او جمال کې په دغه وخت کې ډېره زیاته مشهوره وه. نبیه بن حجاج یو سړی و، دا سړی راولګېده او د دې خصعم د قبیلې د دې سړي نه هغه لور وتښتوله. چې کله یې وتښتوله دی خفه شو. نو ده ته چا وویل چې ته حلف الفضول یا حلف الفضول والا ته څه وکړه، آواز وکړه. نو ده آواز یا لحلف الفضول، ای هغه کسانو چې چا دا قسمونه کړي دي او دا عهد یې کړی هغه راشي. نو چې دی وایي چې ګوري یو طرف نه خلک را روان دي، تورې ورسره دي، را منډې وهي، وایي خدمت وایه تاله امداد را ورسېده. د بل طرف نه هم دا را منډې وهلې کېږي. نو خلک را جمع شو، ده ورته ویل چې دغه شان زما لور وه او نبیه هغه زما نه په زور باندې وتښتوله. دا خلک راغلې، د دې سړي د ظالم د کور مخې ته ودرېدل، ورته وایي تا ظلم کړی، جینۍ راوباسه، یا جینۍ راوباسه یا به دې تن او سر به دې جدا کېږي. هغه ویل چې زه که تاسو نور نشئ کولی نو دومره وکئ، نن شپې ته یې ماته پرېږدئ. هغه ویل دا کېدی نه شي، بیا زمونږ د امداد مقصد څه شي. نو هغه په زور طلبۍ باندې هغه ماشومه یې ترې راویسته، ازاده یې کړه. نو دغه یو فایده د حلف الفضول کې یو بله وشوه چې د ظالم خلاف چې کوم ظلم و د هغې مقابله دوی وکړه او د مظلوم سره یې ملګرتیا وکړه. او هغه جنۍ چې کوم وه هغه لور هغه یې د خصعم قبیلې هغه ځوان ته حواله کړه. هغه ته ویل چې زه بس دا بیایه او دی په دې ځای کې دغه شان پاتې شه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې قسم کې شامل و. یا دې واقعیت راغلی یا نه دي راغلی، خو دې قسم کې شامل و. دویمه خبره مونږ ویل نن درس کې هغه د سیده خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د هغې مال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت کړی و او څرنګه یې کړی و، شام ته به ته راته دا مال څرنګه حواله شي. دا خبره تقریبا کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کالو ته یا 24 کالو ته ورسېده، نو دې دوران کې ابو طالب
ده ته وایي چې څه ترتیب کول غواړي زمون کمزورتیا ده او دی په خپل هم راولګېده چې کاکا جان زه اوس د مزدورۍ د کولو یم نو ماله چېرته تجارتي سامان برابر کړه چې زه تجارت شروع کړم ځکه د عربو مشهوره پیشه چې کوم وه هغه تجارت نو دم دا مطالبه وکړه د خپل تره نه چې هر طرف ته فقر و فاقه ده لوږه ده نو تاسو ماله څه ترتیب برابر کړئ چې زه تجارت مال شروع کړم نو دې دوران کې په مکه کې یو زنانه اوسېده چې د هغې نوم و خدیجة الکبرا دې راولګېده دغه زنانه چې کوم وه د دې مخکې یو دوه خاوندانو مطلب یو خاونو د خدیجه بنت خویلد چې د هغه نوم و عایزه د عایز وفات شو د هغې نه بعد ابو حاله هغه ته واده شوه د هغه سره څه ټیم تېر که د هغه نوم کونډه پاتې شو خو دا د مالدار او د شریف خاندان سره تعلق ساته نو دی ویل چې اوس خو زما عمر تقریبا 39-40 خواوشه کال دی اوس بس نور زما واده ته ضرورت نشته خو زما د مال تجارت پکار دی د دې نه مخکې نو چې کله دا کونډه پاتې شوې نو خلکو ورله تجارت کاوه خو دا زنانه و نو زنانه یو بازار ته نشي تللی بل د بازار معلومات نشي کولی نو دی به کلي کې په علاقه کې داسې یو شخص به کاته چې هغه کې به امانت او خیانت به پکې نه نو داسې یو کس مطالبه به یې کوله چې کله به ورته میلاو شه مال به یې ورکړه نو دې کې څه ټیم تېر شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ترونو ته ویلي چې ماله د تجارت بندوبست وکړئ دغه شان خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته معلومات راورسېدل چې یو امانتدار انسان دی او د مخکې نه ورته لږ لږ خبرونه اورېدلي هغه د تجارت مال غواړي نو دوی راولګېدل خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ابو طالب ته وایي ما خو به نورو خلکو له د تجارت مال چې ورکاوه نو په مضاربت مې نه دی ورکړی مضاربت هغه چې دا مال ویسه او ګټه به یا دویمه حصه یا درېیمه حصه یا نیمه د ګټه به تقسیموو او بل طریقه دی ویل چې مونږه زما ترتیب دار چې زه دله 2 خان ورکم دی بس مال ویسي هغه څه شي مطلب مثال دی یو مزدور هغه مال بس تجارت کوي مال راوړي بس ګټه کاغه لګ کی کډیره کیږي ګټه زما سره بس 2 خان دله ورکم مزدوري کی د مخکې نو ابو طالب ورته وایي چې هغه بل څوک زه محمد تعالی په 2 خانو نشم درکولی خو دې ته خو پته لګېدلې چې دا ډېر امین سړی دی امانتدار دی نو ویل زه بس تر دې پورې چې خبرې په 4 خانو راله نو دې راولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مال حواله په 4 خانو باندې چې کله دا مال ورکاو نو دی وخت کې دې ته خو پته و چې دا امین او صادق انسان دی ځکه الله رب العالمین قرآن کې وایي وان کثیرا من الخلطاء لیبغي بعضهم الى بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم سورې سواد کې وایي 25 آیات کې چې ډېر د شریکانو نه په یو مال کې شراکت وکړي یو کاروبار کې شراکت وکړي یا یو تجارت کې شراکت وکړي لیبغي بعضهم على بعض بعضې په بعضو باندې زیاتې کوي ظلم کوي الا الذين امنوا د مؤمن چې هغه داسې نشي کولی خیال دې شته دی که خیال دی بیا ډېر زیات 2 مرګري خواږه مرګري به خو تجارت مال شروع کاروبار شروع کړي وروسته په خپل مرګري باندې بیا څه هغه مرګرتیا نه ختم کړي د هر څه نه ختم کړي بیا پښیمانه الله وینا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چې ایمان راوړي عمل صالح نو دوی چې په یو کار باندې اتفاق کوي دوی اتفاق به همیشه وي خو وقلیل ما هم دا خلک څه دي لګ دی دا به ډېرې پاټۍ نه کېږي چې یو کار ترایوزیشن به په خپل منځ کې بې اعتمادي داسې بني اوس مقصد دا چې خدیجة الکبرا راولګېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو لوی امانتدار ښکاره شي یعنې تاسو دې ته وګورئ چې بل پیره باندې به 2 ځله یو مزدور نیو د 2 سیزنو دپاره په 4 خانو دا پیره د یو سیزن دپاره یو شخص په 4 خانو باندې ونیو هغه یې ولیږه بس دلې مال دې ته حواله کړ ورسره یو غلام دی او دا غلام نوم دی میسره دا میسره ورسره ملګری کړ چې کله دوی
ترتیب برابر ک رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور خلکو د عادت خلاف تجارت وکړه. هغه داسې د مکی والو ترتیب داسې لکه مثال زبر داسې ویم مونږ داسې دلته سودا واخلو نو بس پېښور کې خرڅ کو بس بیا راځو، یا داس ترتیبي، یا الته واخلو دلته خرڅو بس خبره ختمه. یو ترتیبي داسې مکی والا ونکو، یا به خپل کلی کې به سودا اخیسته شام کې به خرڅوله، یا به شام کې اخیسته خپل کلی راکو کې به خرڅوله. خو هغه وخت کې به د اول سرمنو دې شي نو ډېر کاروبار کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عادت خلاف داس ترتیب دلته په مکه کې سودا واخیسته، هغه شام ته ویوړه الته خرڅ کړو، د هغه د سودای راوړه دلته خرڅ کړو. دوه جامن نیو ترتیب مې سره ور سره ملګری شه. نو چې کله دوی ملګری شه دوی مکه کې لږه سودا واخیسته، سامان شام ته ځي سفر باندې. دلته په لار باندې عجیب واقعات راغلل، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امین او صادق انسان دی، خلقو ته الله رب العالمین د نبوت نخي خای، ځکه چې الله رب العالمین خپل علی فترت من الرسول زمانه د فترت زمانه داسي چې نشواله د انبیاو مطلب 600 کال مینس کې نبی نه راغلی، 600 کال د ډیره زمانه تیر شي. انت سوچو کې چې یو کلی ولا قبل 100 کال تیر شي یو نوغت شي د خلقو د زړونو مثال دی بنجر زمکه شان شي، هغه کې ازغکره وخیږي، هغه علاقه داسې شړ شي. نو دغه شان دی کې 600 کال تیر شي، هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر جوړي. او داسې حالات چې د مکی داسې خلکو چې هغه په سوچ او فکر کې مدانو کې چې پیغمبر تیر شوی، ځکه هغه د کتابونو نه پیژندل، د جهالت زمانو جهالت دوران. نو مې سره ملګری شه بلار باندې زی بلار ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عجیب حالات صادریږي. دغه نه یو دا شو چې موسم ډیر انتهایی د ګرمۍ و. نو مې سره زوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله باندې روان دي چې زګورم دوه ملائک راځي وزري غوړې په مونږ باندې سورې کوي. زدتم ګورم او دې ملائکو تم ګورم چې څومره لار سفر مونږ وکړ په مونږ باندې ملائکو سورې کړي. نور خلک هم تجارت روان دي، مونږ روان یو. دا څه عجیب حالات، مولد الجزاء ناشنا حالات. دویمه خبره د عربو دستور هغه داسې چې هغوی به غلامانو ته او یتیمانانو ته ډیر انتهایی سپک نظر کو، خصوصا غلامانو ته به قاریدل هم ډیر زیات، هغوی به ډیر زیات لاندې ګڼل، دومره به لاندې ګڼل لکه مونږ چې کوم خصوصیت اکثر لسپی ته ورکو دا مونږ ورنه دننه نه پرېږدو، دغه شان ته سپک نظر به غلامانو ته کو، ډیر انتهایی. غلام به بالکل د انسانیت د مرتبې نه ښکته ګڼو، داسې مرتبه خلکو داسې. یتیم به دغه شان سپک ګڼو ډیر زیات. نو دوی چې راولګېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میسره یو ځای شي، ځکه دا خو غلام و، دا بل خو غلام نه و، دا خو آزاد سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې دلته وکیل دی د مال، یو طرف ته دی اوس د مال ذمہوار دی، یو باچا دی. نو د میسره دا خیال دی چې کېدای شي د نورو د خلکو شان ته به ما ته قاریږم چې شبه داسې چلو که مخکې شه وروستو شه مال دغه کوه، بس بلار باندې روان دی چې دی ګوري چې زما د ملګری دا څنګه جیبه ملګری دی، زما داسې خیال ساتي، دومره نرمي، دومره نرمه لهجه، دومره عجیب انداز چې ما سره داسې خیال ساتي لکه د چا سره مشر رور یا پلار رواني، داسې خیال زما ساتي لکه زه په منزله د مور د پلار یا د مشر رور ګرځولی، ډېر زیات متاثره شي. یا یو استاد یا بل شان ډېر زیات متاثره شي دا څنګه عجیبه انسان دی، څومره د ښو اخلاقو دی خاوند دی، الله ورته څومره ښایسته اخلاق ورکړي. دریم حالات داسې راغلی کله چې دوی شام ته نږدې شول، تاسو ته ما مخکې ویلي وو هلته یو بصره علاقه وه، په بصره علاقه کې یو بحیر راهب و، تاسو ته ما مخکې واقعه ویلې وه. هغه راهب کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 12 کالو یا د 8 کالو په عمر کې د خپل تره سره شام ته ته او هغه ترې راستون کړی، هغه بحیر راهب وفات شوی و، ځکه چې دې وخت کې تقریبا 12 کاله خواوشه یا زیاته اوښتې دي 14. نو چې کله دی هغه لاره باندې ځي نو هغه راهب وفات شوی د هغه په ځای بل یو عابد ناست دی. اوس دی بل عابد والله علم د ده نوم څه دی، خو چې دی راووتو بار ته ویې کتل
نو د میسره ته وایي د میسره ته آواز وکړو چې ته دې خوا راشه. ځکه دقه عابد د ځای سره نږدې یو ونه وه، هغه ونې سوري ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناسته، دمه یې وکړه، میسره هم ورسره کېناسته. نو چې کله دا میسره راغلی د عابد ورته وایي دا سړی څوک دی؟ هغه وایي دا خو محمد نومې دی او دا قریشي سړی دی، اهل حرمه، د حرم د علاقې دی، د مکې مکرمې. نو دا راهب ورته وایي د دې ونې د لاندې نه کیني مګر نبي به کیني. پته ولګېده چې دا نبي د دې امت دی، ځکه هغوی مخکې کتابونو کې ویلي خبرې لوستلې وي. او دا یو خصوصیت هم د دغې ونې چې د دې ونې نه اگر چې په لاره باندې وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې دغې ونې سوري ته څوک نه ناست، هغه ورته کېناست. ده ځکه ویل چې دې ونې د لاندې نه کیني مګر هغه کس به کیني چې هغه نبي دا پیغمبر دی، بل څوک دلته نه شي کېناستی، دی کېناست. نو دې راهب بحیره د یو میسره ته یې خوشخبري واوروله. نو مخکینی بحیره راهب چې کوم و هغه قریشو ته اورولې وه، ابوطالب او نور ملګري چې وو، او د اوسني عابد دې میسره ته واوروله چې دا څه دی؟ دا سړی پیغمبر دی. نو چې کله په دې کې نبي علیه السلام شام ته لاړی، ورسېده، هلته تجارت او د هغې سامان یو شی بل شی راواخېسته، ځکه دوکانداري کوي، سامان یې واخېسته. نو چې ګوري د میسره ورته حیران دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو سره څومره نرمي کوي، څومره عجیبه ښکلي اخلاق چلی. نو د دې اخلاقو باوجود کمه ګټه کوي، نو د دې باوجود دومره خلک ده ته رامات دي، راځي دنه سوداګانې کوي. ولې وایي عجیبه سړی دی، بس چاته کوم ریټ ووایي، بل څوک ته کومه خبره وکړي، بس زه بس په دغه واخله. په دې وجه باندې رامات دي خلک، رامات دي خلک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات په لږ ساعت کې ښه ګټه وکړه، ځکه چې کله ګاهک ډېر شي، لکه مثال ته دې په ورځ باندې یو ورځ 1000 روپۍ وګټې په یو سودا کې، خو بیا ټوله ورځ ناست یو ګاهک دی، دغه شان 100 روپۍ ګټه، خو چې 100 ګاهکه شو نو 2000 شو، فایده یې ډېره. نو هغه به دغه ترتیب کاوه، ګاهک یې ډېر زیات شو، خلک ورته ډېر زیات راتلل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې چې وکتل نو حیران دریان شو میسره ورته. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا میسره چې واپس مکې ته راغلل، میسره ډایرکټ لاړې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ته قصه بیانوي، خو دې لار راغلي نه دي، په دې لار را روان دي. خدیجه کړکۍ کې ورته داسې ګوري ورکي چې ګوري، ځکه د تجارت نه سفر نه را روان دي، د جودانو ته ګوري. نو دې وکتل خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې دا څنګه عجیبه سړی دی، په دغه د پاسه ملائک سوري کوي، دوم ولیدل چې ملائک دې سوري پې کوي، نو چې یار دا سړی د کمال نه خالي نه دی. چې دې راورسېدل خدیجې دې نه مخکې زنانو ته نورو ته موازو کې تاسو راشئ وګورئ، هغه ما چې تجارت له کوم سړی کتلی دی حال ته وګورئ، یعنې بره پې ملائک دې سوري پې کوي، خو دا الله دې خلکو ته ښودل. میسره راغلی خدیجة الکبرا ته وایي رضی الله تعالی عنها ته، وایي خدیجه تا خو زه د یو عجیبه سړي سره لېږلی وم، هغه زما سره په لارې باندې داسې شفقت وکړو، زه لکه د مشر ورور یا د پلار یا د یو بهترین استاذ په شان ته خیال زما ساته. یو خبره پکې دا وه، بل یو عجیبه نرمي یې کوله، عجیبه شان نرمي وه پکې، د خلکو سره نرمي، زما سره نرمي، د سورلۍ سره نرمي، دغه شان د کوم ګاهک چې راته د هغه سره نرمي. بله خبره پکې دا وه چې په لاره تللو ونو به ورته څه کول، سوري کول، دغه شان ملایک به راتله د پاسه یې په سوري کول، ډېر عجیبه اندازې و. خلکو به ډېر زیات خیال ساته او ده به د خلکو ډېر زیات خیال ساته، زما یې ډېر زیات خیال ساتلی. نو د خدیجة الکبرا رضی الله عنها په دې صورت کې زړه وشو چې زه اوس د دې سړي سره ډېر زیات امانتدار دی، زما خو نیت دا و چې زه واده نه کوم، خو اوس ده سره واده کول پکار دی. نو اوس یو نیت او ترتیب برابر کړه، ځکه چې دا ډېر زیات امانتدار سړی دی، بل اخلاق برابر دی چې دا د یو غلام سره په دې دوران کې داسې خیال ساتي چې زمونږ په دوران کې د غلام هیڅ حیثیت نشته، بلکې د انسانیت د مرتبې نه ښکته دی. نو دا به د نورو خلکو د حقوق څومره خیال ساتي. نو د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها اراده وشو چې دې سره اوس نکاح وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم فرمایل، بخاري کې روایت دی، رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. الله دې په هغه سړي باندې رحم وکړي چې کله دې اخیستل کوي امن دې څه کوي،
دې نرمي کوي چې کله خرڅول کې هم دې څه کوي نرمي کوي چاله قرض ورکړي نو قرض په اخیستلو کې هم څه کوي دې نرمي کوي بده دې الله رحم وکړي ځکه دا سړی څه دی دا سړی الله ته ډیر زیات خوښ دی او په هغې کې یو بهترینه خبره دا وه یو سړی تقریبا د بني اسرائیل نو هغه وفات شه چې کله دی وفات شه ملایکو ورته قبر ته رالل هغه ورته وایي یو عمل دې راته نیک وښایه ځکه صرف عقیده د توحید او باقي عملونه نه وکړي ولې عمل دې راته وښایه چې موږ تا څه کوو دا موږ بچ کړو تا د عذاب نه هغه ته چې ما خو هېڅ عمل نه دی کړی ول خیر زه ته سوچ وکړه نو دقه ورته ویل د بخاري کې روایت دی د مسلم کې شته دقه یو خبره ورته وکړه چې زما نور عمل نشته خو دا یو ترتیب و چې زما سره مالو ما به خلکو له ورکړه زما غلامانو چې غلامان به مې سې ولېږل غلامانو ته مې هدایات ورکول دا به مې ورته ویل چې هلته لاړ شي نو یو پیره نو دوباره ورته وایم په نرمه لهجه کې که پیسې در سره یې رایې رالکه که نه خیر دی نیمې راکړه که نه مې خیر دی مه راکوه بیا به شي یو خبره ده بله خبره ده چې چا به مانه سودا ته محتاج و ما به ورته ویل ول 10 ورځې پس د 5000 که ما ورته ویل 15 ورځې بعد را خیر دی 20 ورځې میاشت بعد راکړه په قلاره به راکړي خلکو باندې مې رحم کړی بله خبره ده چې غلامانو ته به مې ویل چې چا له زه قرض ورکړم او هغه پیسې دي تاسو واپس راخلی هغه تاسو له پیسې درکوي نو تاسو کې خامخا واپس هغه له څه ورکوئ قرض درکوي لکه مثال به ته ورسې درکړه تاسو کې واپس هغه له څه ورکوئ چې هغه نور هم خوشحاله پاتې کېږي بس هغه به تنګوئ نه بس کوي درکولي په خپله خوښه ټیک ده که نه درکولي څوک به تنګوئ نه نو چې دا خبرې وکړه نو الله رب العالمین ملائکو ته ویل تجاوزوا عن عبدي زما د بنده نه لرې شي دله سزا مه ورکوئ فنحن احق بذا منک زه د ده نه ډېر زیات لایق یم چې دی زما په بندګانو رحم کوي نو زه ډېر لایق یم چې زه په ده باندې رحم وکړم هغې الله رب العالمین سبب او ذریعه د نجات او د خلاصي وګرځوله بهرحال خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها دا ترتیب برابر که چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه وکړم د دې سره نکاح وکړم نو خدیجه الکبرا دا اراده د دې د وجې نه وکړه چې دی خو په بیع او شراء او په هر څه کې ډېره زیاته انتهایي نرمي کوي اخلاق یې برابر دي د غلامانو خیال ساتي نو چې کله دی کور ته راورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مال ورکړ ډېره زیاته ګټه یې ورله کړې وه نو هغه نور هم خوشحاله شو چې دا واحد شخصیت دی چې لکه مثال په طور زما نور کله به چې کله به لږ تاوان کړی او کله به لږه ګټه کړې وه خو دومره ګټه ماله چا نه ده کړې لکه څومره چې راله ده کړې وه نو دې بنیاد سره خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها اراده د نکاح وشوه انشاءالله اخوا ته به مونږ وایو چې د خدیجه الکبرا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح څرنګه ترتیب سره وشو واخر الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد